بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په مورخه 24/11/2020 باندې شیرزمان د خپل زوی مقتول صبیح الله د قتل داویداری برخلاف نامعلوم ملزمان وکړه چې دا ماشوم د کور نه ماسوتن د مانځه نه پس وتی او سار رانغی نو یې تلاش په تباري کوله چې په میدان کلیان هلته دا مقتول میلاو شو، دا هلک قتل شوی پروت میلاو شو. هغه د نامعلوم ملزمانو خلاف داویداري وکړه. دې رپورټ باندې جناب ډي پي او صاحب پوری اکشن واغشته او د ایس پي صاحب انویسټیګیشن په سربراهۍ کې فاروق زمان خان ډي ایس پي صاحب، ما جوهر شید ایس ایچ او، غلام سرور خان سی ای صاحب او نور تفتیشي ټیم باندې یو ټیم تشکیل کړه چې په دې کې په ډېر لږ وخت کې الله بادشاه کامیابي راکړه. موږ ملزمانو ته رسایي وشوله. دې کې موږ ملزمان تحمید الرحمن او وصیف الله گرفتار شو. ملزمانو د خپل جرم اعتراف کړی دی. په دې دوران کې موږ ته یو ګواه چې شمدید میلو شو چې په دې وقوعه کې د هغه سره بدپیلي شوې وه. هغه د خپل خلاف محب الله د خپل ځان د بدپیلۍ خلاف رپورټ په شکل 164 د دې دوه ملزمانو خلاف وکړ. محب الله په 164 کې دا خبره ظاهره کړه چې ما محب الله سره دی بدپیلي د شپې د دواړو ملزمانو وکړله او د بل ماشوم په انکار باندې دې قتل کړ. وجینات دا معلوم شو چې دا مړی دې هلک د بدپیلۍ نه پس دغه هلک سره خیال و چونکې د هغه په انکار باندې هغه قتل شو. ضلع کې د منشیات فروشانو خلاف کرک ډاون شروع دی چې د مال مقدمه چرس مخامخ پراته دي او د دې ملزمان شاته په دغه کې د دې ملزمان ولاړ دي چې د دې نه ټوټل 2400 ګرام چرس 2410 ګرام چرس برآمد شي.